السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ما محترم معزز او چند ورځې نه به تاسو ګورو چې په فیسبوک باندې مسلسل د مالا علي کردستاني په خلاف باندې پوسټونه کیږي او ډېر وهابي حضرات پنځپیري حضرات یو جشن منوي چې ګورو کنه دا موږ تاسو لوي چې دا یو فراډ ده او دا ګورو وزګیره هم وهله نو تاسو به دا سړی پیژنئ مالا علي کردستاني چې څه وخت پهله پاکستان له هم راغلی او نو د ما محترمو په دغه اړه کې د داسې قسم واقعاتو په اړه کې او د دغې واقعې په اړه کې وهابي حضرات خپله عقیده خپله نظریه کش کوي او د عوامو ذهنونه په دې طریقې باندې خرابوي. نو د ما محترمو ګوره اول خبره سره د موږ دا کېدو چې زه د مالا علي کردستاني نه څه پیژنم نه مې سره داسې ملاقات شوی ده او نه حقیقت نه خبر یم خو دوره به ته وایم چې نه مدافع یم نه مداح یم. نو خو بهرحال دغه واقعه چې کومه ده دې کې دا خبره د وضاحت زه ضروري ګڼم چې ګورو مالا علي کردستاني د پیجونو نه دې خبرې په خپله وضاحت شوی چې ته د چې د ګیره کټ کړې ده نو دله د چهرې کینسر لګېدلی ده ښه د چهرې کینسر ورته لګېدلی څوک چې په انګلیش پوهېږي د انګلیش وګورو څوک چې په عربي پوهېږي د عربۍ له وګورو نو هغه بیمار ده نو د ګیره کټ کړې ده نو دا دغه حقیقت ته د دغې متعلق د سوره پوسټونه چې چلیږي نو دې وجې نه د ګیره کټ کړې ده نو داسې قسم خبره کول چې وګورو که نه دا فراډ ده او ګیره یې وله او دا دې وادي فراډ ده یا نه ده والله عالم دې موله نشته پته دې حقیقت موله نشته پته خو بهرحال یوه بله خبره من زه تاسو له وکړم د دې مخالفینو اعتراضات په وله صحیح وی چې ګوره که ده چیرې د ولایت دعوا کړی مالا علي کردستاني یا خلکو یې ته ولي ویلی نو بیا د تاسو اعتراضات صحیح و چې هلکه مالا علي کردستاني په دزه کې غلطي وکړه دا ګناه یې وکړله او ولي خو داسې نه کوي نو بیا مو د اعتراضات صحیح و نو هغه خو د ولایت دعوا نه ده کړې نو یې ته څوک ولي یو عامل ده او عامل خو هر قسم سړی کېدلی شي که ګیرې وي او که ګیرې نه وي که کافر وي مسلمان خو پرېږده چې کافر وي هغو خو هم داسې عملیات او داسې جوک داسې شی نه کوي چې هغې کې ډېر اثر وي نو ده خو د ولایت دعوا نه ده کړې تاسو د غریب پسې څه لرو اخیستی دی که چیرې ده د ولایت دعوا وکړه نو بالکل بیا چې داسې غلطي کوي څه ګډ وډ حرکات کوي موږ به بیا په نیوکې کوو ځکه چې یو ولي و بیا ګناه نو ولي نه یقینا ګناه امکان خو وي هغې کې خو شک نشته معصوم نه وي ولي خو بهرحال اولیا داسې کولنکوله خو بیا ګناه نه کوي که نه نو که دغه خبرې مو ولګو که چیرې د ولایت دعوا وکړه دا خبرې سره د ماو کې کېدو نو د اعتراضات په وله د جماعتو صحیح وي خو بهرحال دغه د دغې واقع حقیقت ته چې هغه له د چهرې کینسر لګېدلی دې وجې نه ګیره کټ کړې اوس ګیره کټ کول بیا څرنګې ده په داسې حالاتو کې نو په دې باندې بیا مفتیانو لوی علما چې کوم دی هغو په دې باندې ښه پوهېږي خو علما دغه خبره کوي بعضې چې د عذر د وجې نه که څوک داسې وکړي او واقعي چې ورته عذر وي نو بیا څه مشکل نه کوي امید د الله به رحم وکړي نو دغه د دغې واقع یو مختصر وضاحت و چې تاسو له مې وکړه مخکې هم شیر کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.